د ضلع جنرال سیکرټري مفتي افتخار صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې سینئر وایس چیئرمین طارق خان، د صوبې وایس چیئرمین اشم خان، د صوبې انفارمیشن سیکرټري اسد افریدي صاحب، د صوبې جوائنٹ سیکرٹری تانیہ بی بی، د وطنپال استادان و مشر فضل دیان خان، د پېښور ضلع چیئرمین سلیم چمکنی صاحب اور داوی سره سینئر وائس چیئرمین ملک امجد خان، د چارسدی ضلع چیئرمین کیسر جمال خان اور داوی ټوله کابینه، د نوخال ضلع چیئرمین ولی الرحمان خان اور جنرل سیکرٹری واجد خان، د صوبائی کونسل ممبر میرامان خان، د پېښور سٹی ڈسٹرکٹ چیئرمین شکیل ولید اللہ خان، اور ما ته مخامخ ناست د قومي وطن پارټۍ سرمایه، د قومي وطن پارټۍ عہدیداران، د قومي وطن پارټۍ مشران، د قومي وطن پارټۍ د وطنپال یوتھ آرگنائزیشن ځوانان، او دلته کې موجود منتخب ناظمین صاحبان، د پارټۍ ملګرو، مشران او عزتمندو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل څخه او د ټولو ملګرو د لخوا د قومي وطن پارټۍ ټولو کارکنانو ته په 11 یوم تاسیس باندې مبارکي ورکوم، او سره دا وایم چې دا راز چې دا د هغه ټولو شهیدانو ورځ ده، دا د هغه ټولو کارکنانو په نوم باندې ورځ ده چې چا د قومي وطن پارټۍ د منظم کېدو لپاره، د قومي وطن پارټۍ پیغام کور کور ته رسېدو لپاره ورځ شپه یې وکړې وه. نن موږ هغه ټولو کارکنانو ته سلام پیش کوو او دا ورته وایو چې تاسو چې کوم سفر د شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپو د مشن په سلسله کې شروع کړو، نن 11 کاله پس ته د قومي وطن پارټۍ په شکل کې هغه پیغام نور مضبوط شوی دی، هغه پیغام د هغې ملګري نور زیات شوي دي، او انشاءالله ثابتوم یې درته چې ستاسو هغه مشن چې دی هغه به دغه شانتې جاري وي.
عزتمندو په دې موقع باندې که زه هغه ملګري م یاد نه کړم چې کوم نن مونږ کې موجود نه دي، خو مونږ سره دې پارټۍ کې ورځ او شپه تېره کړې وه. د دې پارټۍ په جوړولو کې د هغوی یو کردار پاتې شوی. که زه دلته کې فقیر حسین لالا، محمد جان ګیګیاني او د هغوی په شانتې نور ډېر ملګري یاد نه کړم، نو زما خیال دا به ډېر زیات زیاتی وي. بیا دلته کې زموږ د پېښور ضلعي چیرمین ملک سلیم په شکل کې زما خیال د هر کارکن لپاره دا یو مثال دی چې د دې باوجود چې د سټیشن په دماکه کې هغوی خپله دغه شو، خو بیا هم خپل هغه جدوجهد هر پروګرام ته هر ځای ته ځان رارسوي. داسې کارکنانو باندې زه فخر کوم، او چې داسې کارکنان وي نو قومي وطن پارټي نوم هېڅوک نشي ختمولی. عزتمندو، اسد خان دلته کې خبره وکړه او زه به د هغوی دا خبره لږ مخکې بوځم. چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپور د پښتنو سیاست په 70 په دهائی کې دا طریقې سره شروع کړه چې هغه وخت سره د هغه دا خیال و چې کوم لوی پارټۍ دي په هغې کې چې د پښتنو نمایندګي وي نو د پښتنو ته به خپل حق ملو شي. او که تاسو وګورئ نو هغوی خپل کردار دا ثابت هم کړه. په ډېر لږ وخت کې دلته کې هغه پارټۍ چې وایي د 100 کالو سیاست دی زمونږ، هغوی د هغې ځوان نه خطره محسوس کول شروع کړه. بیا په 2012 کې چې کله زمونږ خطه بیا د یو مشکل حالاتو نه رامخامخ شوه، او په افغانستان کې چې کوم صورتحال جوړ شو د هغې په نتیجه کې پښتون په ټولې دنیا کې د دهشتګرد د انتها پسند په نوم باندې پېژندل کېدل شروع شو. نو ملي لیبر جناب مختار احمد خان شیرپور ته وکړله چې اوس د داسې یو پلیټ فارم ضرورت دی چې د پښتنو هغه صحیح ایمیج، هغه مونږ د خلکو د دنیا مخامخ کېنو چې کوم د عمل پسند دی، کوم د مېلمستیا دی، کوم د دې علاقې چې کومه پسماندګي ده چې هغه مونږ مخامخ کېږو او داسې نمایندګي د پښتنو وکړو
چې دا پښتانه کوم چې په پاکستان کې دننه تقسیم چې هغه رايوځای شي او د دوی په سر باندې لاس کېښودلی شي او دا دنیا ته وښیي شي چې پښتانه انتها پسند نه دي، پښتانه د انتها پسندۍ ښکار دي، د پښتنو د انتها پسندۍ د وجې نه وینه توی شوې ده او پښتانه چې دی هغه په دې خپل خاوره باندې امن غواړي، ترقي غواړي، خوشحالي غواړي. هغه وخت سره که موږ وګورو ستاسو په همت سره هم ستاسو په جدوجہد سره په ډېر لږ وخت کې قومي وطن پارټي د دې صوبې په سیاست کې ځان له یو ډېر لوی مقام جوړ کړو. نن هم زه تاسو ته دا وایم چې د دې باوجود چې بعضې خلکو دا نه غوښتل چې دلته کې جمهوریت نور مضبوط شي، دا نه غوښتل چې د ورکوټي قومونو مضبوط اواز د په پارلمان کې موجود وي، خو د هغې باوجود چې نه په اسمبلی کې زموږ نمایندګي وه نه بل کوم فورم کې زموږ نمایندګي وه، خو دا تاسو ولیدل چې د پاکستان په سیاست کې بیا هم د قومي وطن پارټۍ او د ملي لیول جناب آفتاب احمد خان شیرپور یو کردار وکړ. نن اوس مخکې چې کوم حالات را روان دي زما خیال د دې وخت اوس راغلی دی او دا خبره اوس ثابته شوې ده چې نورې تجربې چې دي په دې ملک کې نشي چلېدی. په دې ملک کې به صحیح معنو کې جمهوریت ضرورت دی او شفاف انتخابات ضرورت دی. موږ ستاسو په وساطت سره الیکشن کمیشن ته هم دا ویل غواړو چې په 2018 کې چې کوم دا الیکشن کمیشن باندې لګېدلی دی د هغې د وینځلو وخت راغلی دی. په دې وخت سره که بیا هغه شانتې حالات جوړ کړی شو نو د هغې نتیجه به بیا ښه نه راوځي. موږ شفاف انتخابات غواړو او په ټایم یې غواړو او انشاءالله دا زموږ یقین دی چې پښتانه به د ملي لیول جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره د ډیوې سره ودرېږي او د ډیوې په رڼا په ذریعه به دې پښتون قوم له ترقي به هم راځي، د تعلیم سهولتونه به هم راځي، د صحت سهولتونه به هم راځي، د سکلو صفا اوبه به هم میلاویږي او زموږ بچو ته به روزګار به هم میلاویږي. دې سر سره موږ دا هم مطالبه کوو چې وخت راغلی دی چې اوس د افغانستان سره ښه تعلق پکار دی. دا کوم صورتحال چې جوړ دی، دا کوم کشیدګي چې ده دا ختمول پکار دي. دا وخت د کشیده صورتحال نه دی بلکې د مفاهمت وخت دی. دا وخت
د معیشت طرف ته توجه ورکولو وخت دی. دې سره سره نن مې یو څو ورځې مخکې د سپریم کورټ یوه فیصله راغلې ده او په هغې کې د پارلمان بالادستي منل شوې ده. مونږ د هغې خیر مقدم هم کوو او خلکو ته دا وایو چې اوس چې د ملک اعلی عدلیه طرفه هم دا فیصله راغله نو پکار دی چې نورې تعلیم چې دي هغه د پارلمان بالادستي ومني، ځکه چې دې کې د دې ملک خیر دی، دې کې د دې ملک ترقي ده. بیا ورسره سره موږ ورته دا ویل غواړو چې د 73 آیین مطابق دا یو وفاق دی او په دې کې کوم چې وفاقي عطایانې یعنې صوبې دي او کوم ورکوټې قومونه دي د هغوی ټولو حقوق شته. وخت دې راغلی دی چې اوس هر صوبې ته او هر قوم ته خپل حق ورکړی شي، د خپل وسایلو باندې ورته حق ورکړی شي چې هغه وسایل چې زما د خاورې نه تیل پیدا کیږي، ګیس پیدا کیږي، ارزانه بجلی پیدا کیږي، چې هغه زما د غریبانو زما د دې د خلکو په فایده کې ورسي او د دې مسایل چې دی حل شي، دې طرف ته توجه ورکړی شي. دې سره سره زه دا ویل غواړم چې په سیاسي پارټیو باندې نن ذمهوارۍ زیاتې شوي دي. اوس په سیاسي پارټۍ هم د عوامو مفاداتو طرف ته ګوري، د قوم مفاداتو طرف ته ګوري او صحیح معنو کې داسې کردار به ادا کوي چې د مسایل د عوامو حل شي. خصوصا دا چې کوم د معیشت چیلنجز دي. پرون بله ورځ د پټرول او ډیزل په قیمت کې خو کمې راغې، خو یوازې په دې باندې دې ګرانۍ کې فرق نه راځي. نن هر یو کس ته دې ملک چې دی هغه د ګرانۍ نه متاثره دي او بیا خاص کر زه به ته ووایم چې پښتانه ټولو کې زیات دی نه ځکه متاثره دي چې زمونږ په خاوره باندې د دهشتګردۍ خلاف جنګونه وشو، سیلابونه مونږ وځپلو، اصل دلته کې غربت او پسماندګي زیاته ده. نو په دغې حوالې سره د دې کومه شاهانه رویه پاتې شوې ده د دې هم تحقیقات پکار دي چې ولې داسې معاهدې شوې وې، ولې داسې IPP سره معاهدې شوې وې چې د هغې په نتیجه کې یو څو خلکو ته فایده ورسېده او قوم ته او غریبانانو ته چې نقصان ورسېدو. نن که دغه قسمه معاهدې نه وي شوې نو دا بجلی قیمت په ډېر کم و. د دې تحقیقات ضرورت دی. نور اوس د دې گنجائش نشته
چې ادارې خپل سوچ کوي، بعضې اشرفیه خپل سوچ کوي. اوس په ټولو کې اول د ملک سوچ په ساتو، د دې غریبانانو سوچ په ساتو، او مونږ پکې دام وایو چې مونږ د پښتنو پکې غواړو چې هغوی په هر فیصله سازی کې یو حصه وي، او هغه عمره عزت پښتنو ته ملاوېدل پکار څنګه چې نورو قومونو ته دې ملک کې ملاو دي. دغه سوچ سره به انشاءالله د روان الیکشن کې مونږ حصه اخلو، او دا زما یقین دی، دا یقین زما مخامخ ناست ستاسو باندې یقین دی، ځکه مې دا یقین دی چې تاسو راپاڅئ، تاسو را وګرځئ، تاسو چاته کښېنئ، نو زه دا یقین سره ویلی شم چې تاسو ته څوک انکار نشي کولی. او بیا خصوصا چې د ملي رهبر جناب اختر احمد خان شیرپا قیادتو ته مخامخ کېدی، نو هېڅوک تاسو ته انکار نشي کولی. انشاءالله را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی، هغه قومي وطن پارټۍ د کارکنانو دی، هغه د پښتنو د ترقۍ دی، هغه د پښتنو د خوشحالۍ دی، هغه د پښتنو د ځوانانو د روزګار وخت دی. نعره شرکو، نعره شرکو، کارکنان قومي وطن پارټي عزتمندو، په دې کې به تاسو ټولو نه مدد غواړم. دا یوازې ملي رهبر نشي کولی، دا یوازې سکندر نشي کولی. دلته ناس هر ملګری، هر کارکن دا پارټي د هغې پارټي ده. تاسو به جرګې جوړوئ، کوم ملګري چې خاموشه ناست دي هغوی پسې به تاسو ورځئ، راپاڅوئ به، ورته به وایئ چې دا زمونږ عزت دی، او دا د دې قوم د دې وخت د دې خاورې دا ضرورت دی چې مونږ راپاڅو او خپل کردار ادا کړو. دا دیوا را روان الیکشن کې داسې بله کړو چې د چارسدۍ نم دا بله شي، د پیښور نم دا بله شي، د نوخیر نم دا بله شي، دا د صوابۍ نم بله شي، دا د هزارې نم بله شي، دا د ملکان ډیویژن نم بله شي، دا د جنوبي ازدای نم بله شي، او بیا چې د پښتنو د متحده صوبې لپاره یو مؤثر اواز جوړ شو چې د پښتون لا خپل حق وګټي. زه خپلې خبرې ختموم، خو یو بله اهم ایشو چې هغه د هر مسلمان ایشو ده. یولس ورځې وشوې چې په فلسطین کې او په غزا کې داسې بې درېغه بمباري کېږي لګیا ده چې د هغې مثال په دنیا کې نشته. هغه بمباري چې په یو کال کې امریکې په افغانستان کې کړې وه، د هغې نه زیاته بمباري په دې 10 ورځو کې په فلسطین باندې وشوه. په زرګونو په تعداد کې زمونږ مسلمانان وروڼه، مشران، ځوانان، میندې، خویندې، ماشومان، بچي شهیدان شو. مونږ په دې باندې بالکل خاموشه نشو پاتې کېدی. ملګرو ته دا درخواست دی چې په دې باندې پکار چې احتجاجونه مونږ وکړو او دا اواز
خپل حکمرانانو ته ورسو چې پکار دی چې مسلم امه راپاسي او د یو داسې کردار ادا کړي چې په فلسطین کې د امن راشي. د ډېر افسوس خبره ده چې هغه خلک چې په ټولې دنیا کې د انساني حقوقو چیمپئنز جوړېږي، نور دنیا کې خو ده چې معمولي څه واقع وشي هغه ورته ښکاري، خو دا زرګاو په تعداد کې فلسطینیان چې شهید کېږي لګیا دي، لکونو په تعداد کې خپل وطن کې بې کوره شوي دي، د هغوی دا ستونزې ورته نه ښکاري. نو دا ډبل سټیریزم د دنیا په ښکاره کول پکار دي. نور د دې شي مسلمانان متحمل نه دي. مونږه د فلسطین خپل سره یکجهتي کوو او دا کم حالات چې هلته کې جوړ دي د هغې پرزور مذمت هم کوو او دا قومي وطن پارټۍ هر کارکن د هغوی سره ولاړ دی. عزتمندو، زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلئ او په دې پروګرام کې شریک شوئ. انشاءالله دا تمه لرم چې نن نه به راپاڅئ. د قومي وطن پارټۍ پیغام، د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا پیغام، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا پیغام په ټولو پښتنو ته رسوو او انشاءالله سبا چې دی زمونږ دی.